سوال داسې دی چې آیا د نارینه‌و دپاره یا د زنانه‌و دپاره د دې مټو دا ویښتو یا د خپو دا ویښتو دا لرې کول جایز دی او که ناجایز دي؟ د دې هلکانو په لاسونو باندې ویښته ولاړي یا په خپو باندې ولاړي یا د زنانه‌و په لاسو خپو باندې ویښته ولاړي، نو دغه ویښته لرې کول جایز دي که ناجایز دي؟ نو جواب داسې دی چې د زنانه‌و دپاره د لاسو خپو نه ویښته لرې کول په کیمیکلو باندې یعنې په دوایانو باندې یا په ستنو یعنې انجکشنو باندې یا په بله څه طریقه باندې د وجود د هرې حصې نه ویښته لرې کول بالکل جایز دي. چې د خپل وجود نه ویښته لرې کړي د پاره د ښایست خپل خاوند ته، چې خپل خاوند ته ښایست جوړ کړي، ځان ښکلی کړي، د هغې دپاره د وجود د هر اندام نه ویښته لرې کول جایز دي. سوا د څه نه د یو څو ځایونو نه د هغې وضاحت وروسته کوو. او د لاسو خپو ویښتو یا بعضې اکثر هلکان چې جیم کوي، څوک جیمراني، نو هغوی د دې سینې نه دا ویښته خري یا په دې دوایانو باندې لرکي په لوشنو باندې. نو آیا دا جایز دي که ناجایز دي؟ نو د نارینه‌و دپاره د لاسو خپو نه ویښته لرې کول یا خریل یا ایستل یا په لوشنو لرې کول د آدابو خلاف دي، لیکن گنجایش ته دی چې لرې کړي. که څوک یې لرې کړي نو ګناهګار پرې نه دی. صرف دومره دا چې د انساني یعنی د نارینه د حالات او د هغه د شان مطابق نه دي چې لرې کړي، ځکه نارینه چې دی دا به شړل بړلي، د الله داسې پیدا کړی دی. نو که چېرته دې د لاسو خپو نه یا د سینې نه ویښته لرې کړي یا وخورئ په هره طریقه باندې، نو دا بالکل جایز دي، گنجایش ته دی. د زنانو دپاره جایز دي، د نارینه‌و دپاره صرف گنجایش قدرشته دی. مسئله لیکلې ده فتاوا هندیه جلد 5 صفحه نمبر 358. بله د دې سره مسئله کوو چې د نارینه‌و دپاره یا د زنانه‌و دپاره د روزو د ویښته ایستل څنګه دي؟ هلکان یا جنکۍ د روزو د ویښته وباسي، نو آیا دا ویښته ایستل جایز دی او که ناجایز دي؟ دا سټایل پکې کوي جوړی یې. نو دا واوره چې د نارینه او د زنانه د دواړو دپاره د روزو ویښته ایستل بالکل حرام دي. د روزو ویښته ایستل بالکل حرام دي، ناجایز دي. احادیثو کې صفا من راغلي، لعنت ویلی شوی دی په هغې ښځه او په هغې سړي باندې څوک چې د روزو د منځ نه ویښته وباسي یا د سایډونو نه ویښته وباسي، نو د هغې باندې لعنت نبي علیه السلام ویلی چې دا لعنتي خلق دی. نو د روزو ویښته به نه نارینه وباسي نه به زنانه وباسي، نه به په هغې کې دا سټایل کې دا جوړی وی. او نارینه که د سر ویښته وخرئي یا یو شان واړه کي یا غټ یو شانتي پرېږدي نو بالکل جایز دی. لیکن زنانه به یو کار کوي چې د سر ویښته به نه خرئي او نه به کټ کوي، صرف هغه حالات کې چې یو سپیشلیست ډاکټر ورته ووایي چې ستا په سر کې څه مسله سپوڼی دی وغیره زخم پکې لګېدلی، د هغې د وجې نه لږ ځای په هغې کې خریلي یا د هغې نه ویښته لرې کولی نو جایز دي. لیکن د زنانه دپاره د سر ویښته لنډول یا خریل یا نور کار په دې کې کول دا حرام دي، ناجایز دي، مګر د ضرورت په وخت کې کټ کولی شي. او د نارینه دپاره ویښته دا سټایل کول پکې حرام دي، د انګریزي سټایلونه. او که چېرته یو شان یې وخورئ یا یو شان واړه کي یا یو شان پرېږدي نو درې واړه حالات جایز دي. مسله لیکلې ده حاشیه د رد المختار علی در المختار جلد 6 صفحه نمبر 373. دوی ویلي دي چې د روزو ویښته د نارینه او د زنانه د ټولو دپاره لرې کول ایستل حرام دي، الا مگر یو خبره پکې شته، داسې نارینه دی یا داسې زنانه ده چې د هغې د روزې د حد نه سوا غټې شوي دي. لکه زمونږ د روزې دا نارمل کنډیشن کې نارمل دي، د بعضې نارینهو یا د زنانو دا روزې ډېرې غټې شي، لکه علامات به تاسو په دې علاقه کې نه رای نه که نه داسې نوم نالو خو تاسو به نه، نو د هغې دا روزې چې کومې غټې شوي دي
نو دا روزي په کانچې باندې وړوکی کول خپل زوړ حالات تر راوستو لکه نارمل چې زمونږ سور روزي دي دی حالات تر راوستلې یعنی په کانچې باندې کټ کولی جایز دي چې دی حالاتو ته واپس راولي. یار دې سره بل خبره اکثر د زنانو ګيري راوخیږي نن سبا دا کریمونه پودر دین دا مګي په دې مخ باندې دا غي سره بیا دا وختره اوچت شي په دې مخ باندې نو آیا دغه وختل لري کول دا ټیک ته کنه ټیک دی هغه مونږ وی چې د هر اندام نه وختل لري کول شي خو دغه د سر دا وختي د روزي وخت دی او د سترګو دا باندې دی دا باندې لري کوي. نو که یو کس وی چې زما د خزي یا زمونږ د زنانو دوره ګیره راغلي چې بالکل لکه جامت ته جوړ شوی لکه زما د امر ګیره ده یا لکه دې چې دغه علیکم رجامت راغله نو ګورا ټولو مسائل والدالی کلی ټولو فتاو چې دغه خزه هر سار د راپاسیو غټه جامت دی کوي د دې په جامت کې څه حرمت نشته چې دغه جامتونه کی جامت مسیره پالکان نه کوي کچر د زنانه دومره ګیر راغلی دا چې هغه جامت ته جوړه شوی دا نو هر سار د خکلین شو کیو بیا د پاوډر مګي ځکه کو سو کوئی چې دې نه کیږي د اجلاګانو تاسو چرته اوسه پوری ګيري ولې دي دا دوی خري کنه ار ټیم خري او بیا به چې دا کریم پاوډر مګي نو دا کسې د ار سار خري او خپل کریم پاوډر دی په مګي یا دا سنن سبا دوايان راوتی دي په هغه باندې دې سکی هغه باندې دې لري کې چې بیا لاړو راخی جنا او دا استلی چې دینو استلیم جایز دي چې په نوسی یا پتار باندې واسل شي لیکن دا اسی انسان له تکلیف ورکول دي کچرته سوګزان له تکلیف ورکي جو دی باسي او تکلیف نه ورکي نو بیا دی نو باسي نو دا ګیره خړیل ولا ټیټ جایز یار سار دی خکلین شو کی تک شین جامت دی کوي والله اعلم.